بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو ستاسو ورور رحیم خانی یوسی بیها نلکوټ کې موجود یم او په هغه دردېدلي کور کې موجود یم چې لس کلنی ماشوم بلال چې د 100 میاشتو نه چې دی د بیمارۍ کې مبتلا دی او د هغه د پلار نوره څه وسیله نشته. کتونکو د دې دپاره چې دی د سعودي عرب نه څه کسانو پیسې چې دي ډونیشن کړي دي. فرمان علي، عزت ګل، اسلام علي چې په مختلفو دیرو نه به دوی ته دغه ډونیشن شوی وي. د دې پروګرام زموږ هرګز دا مقصد نه دی چې موږ تاسو ته د هغې خلکو پیسې شو کو، خو دا یو د دې دپاره دا پروګرام کوو چې هغه خلکو چې خلکو په فرمان علي، عزت ګل، اسلام علي باندې اعتماد کړی دی او هغوی ته دا پیسې ورکړي دي. کتونکو هغوی بیا موږ ته فون وکړو، په موږ اعتماد وکړو چې دغه پیسې دلته کې راولېږلې موالي شیر رحمان او شاکمین په لاس باندې. دا پیسې چې دي دا به موږ دې بابا ته ورکو. د بلال د بیمارۍ په حواله به هم د هغې د والد صاحب سره دلته کې چې زموږ سره زموږ کوم دغه ورونه راغلي دي موالي شیر رحمان، شاکمین، د دوی سره به هم خبرې کوو. دا ډیره یوه لویه بیماري ده او الله پاک دې داسې بیمارۍ نه هر انسان وساتي. او د پلار یو زوی، یو لختې جګر چې هغه دیاړي مزدوري کوي، د هغه د کور صورتحال چې دی هم موږ تاسو ته وښو، تاسو ولیدو. د دوی سره خبرې په دغه هکله کوو چې دا بیماري د څه نه راغلې ده، کوم هسپتال کې د دې علاج کوي او د علاج کې اخراجات نور څومره د دې لګي، د دې دپاره نورو څومره ضرورت دی. راځئ دا پروګرام تاسو ګورئ. جی بابا الاول خو راته خپله نامه ووایه او دا راته ووایه چې دا بچی دې په څه طریقه؟ زما موامزاده نوم دی جی او د نلکوټ اوسېدونکی یم او دا زوی مې بیمار شوی دغه یو تن دی او نور مې 4 تنه لونه دي او نور چې دی نو لکه دغه نشته. یوه واده شوې ده، نورې 3 په کور کې دي او نور مې وس داسې نشته چې زه د دپاره څه وکړمه. څه بیماري ورته څه راغل؟ بیماري رسولۍ وه ورته. اول ورته د پړپوس رکس لیدلی و، نو 2 میاشتې بعد لکه دا دغه وشو، بیا راوګرځېده دا بیماري. چې بیا موږ وروستو بیماري وکړه نو د هغې سره لکه بیا وروستو مرض معلوم شو، نو موږ علاج شروع کړو. پیسو څه حساب و؟ پیسې کالی توله کالی خرڅ کړی و. نور څه داسې څه نشته؟ داسې نور څه درک را سره نشته. او یو نه د بل نه داسې 10,000 چا سره چا نه 15,000 داسې ور اخیستې وې او ولګولې. دا بابا څومره وخت کې تاسو هسپتال ته وړئ او څو پیسې لګي د وخت؟ په ټیم 10,000 روپۍ لګي. 10,000 روپۍ لګي. او د کوم هسپتال له علاج کوئ؟ د سینور نه. سینور نه کوئ؟ اوس دی چې دی ګرځېدی شي؟ دی نشي ګرځېدی. نشي ګرځېدی. ډاکټران څه وایي؟ ډاکټران وایي چې امید دی چې ښه به شي. ښه به شي. د دې ماشوم دپاره چې دی هغې کسانو چې هغه په د سعودي کې دي او په خپل محنت مزدورۍ باندې لګیا دي، ستا د بچي دپاره یې څه پیسې رالیږلي هغه اوس تاله موږ درکوو، هغه هم تا حواله کوو، خو هغې وروڼو ته به څه وی؟ هغو د خدای پاک کامیاب کړي، خدای دې د دواړه جانه وله ورکړي، خدای پاک دې د خپلو بټو د سختې نه وساتي او الله دې کامیاب کړي. نور وروڼه هم داسې زمونږ شته چې ستا اواز اوري، هغوی ته څه وی؟ هغو ته ټولو ته دعا کوو خدای پاک دې کامیاب کړي، خدای دې د خپلو بچو د سختې نه وساتي. اوس ډاکټران څه وایي چې ستا په دې بچي په علاج باندې نورې 100 روپۍ لګي او څومره وخته پورې به داسې 2.5 کاله وایي چې 2.5 کاله به لکه تېنه دا علاج کوي. او ستا سره نور څه نشته؟ له ما سره نور څه نشته. مې خفه کېږي دا په یو دی که نه،
یو دی په دې وجه باندې مې زړه خفه کېږي. کار روزګار شته، هر یو تن نه ته ټلیفون کې خو داسې دته ناست یم او یا وله ورزش ورکوو یا وله یو سره زه ځم، مشر ورور مې او زه یم او موږ ورسره یو ځای ځو او سهار وختي به ځو او مازدیګر بیا راځو. او په خپله د دې نه مخکې څه کار کوو؟ مخکې مې دغه د پیټو میټو کار کوو او د ټاټکي کار وکوو. ټاټکي کار جی. بلاله سکول ته بدلې؟ ها اوس د لیجر شوی دی؟ ها د سودا اوس نه جوړ زموږ د کور مخې ته لار ده چې ماشومان ته زه ورته کړی ګرځېدی نه شم. دواګانې ورته کوې؟ څه به ورته کوې؟ هغوی ته به څنګه دوا کوې؟ او نور ته څه تمه لرې؟ نور ستا د بیمارۍ دپاره نور څه وکړي؟ پیسې راولېږي چې ته ستا د بیمارۍ دپاره؟ ها زموږ د کور مخې ته لار ده چې ماشومان ته زه ورته کړی. جی ګرانو قدرمندو مینوالو چې کمی پیسې زمونږ رونو را لېږل وې او زما دا رونه چې هغه زما سره موجود دي دا پیسې به مونږ دوی ته شمارو. دا 1.5 لاک روپۍ دي چې هغه زمونږ رونو چې د دې ماما دپاره را لېږلي دي، د خپل وراره د خپل بچي دپاره را لېږلي او دا یې داسې وګڼل چې دا زمونږ بچی دی، دا پیسې به زه دوی له ورکړم او دوی ته به یې شمار کړي او دوی له به یې په خپل لاس ورکړي. لالاجي دا ستاسو د دې ماشوم بچي د علاج دپاره د سعودي عرب نه د عزتګل اسلام علي او د بیها سره تعلق لرونکی فرمان علي چې دی د ثمرګرو نه دا تعاون ستاسو دپاره کړلی، دا تاسو د هغوی د طرفه قبول کوئ. مخکې به 1.5 لاک روپۍ دي، دا د دې ماشوم د علاج دپاره دي. د ده بیماري داسې ده چې موږ به مزید د نور تعاون کوشش کوو. نن د کوم مقصد دپاره چې موږ دلته کې راغلي یو نو دا لالاجي چې د دوی مشر نوم محمد زاده دی، د ده مهم زاده نوم یې دی او د ده د معصوم زوی محمد بلال نوم دی. لالاجي زموږ سره په نلکوټ کلي کې داسې پاتې شو، داسې وخت ویستی دی لکه څنګه چې موږ مشرانو رونو ترونو او پلار ساتلي یو. زموږ په نلکوټ کلي کې په هره سخته کې کاغه جنازه ده، کاغه قبر دی، کاغه د چا په اوږه باندې پیټی دی، وزن دی. لالاجي مخکې شو دی او هغه کار یې سرته رسولی او په موږ هغه تکلیف کم کړلی. لالاجي هغه انسان دی چې ده په ژوند کې چېرته هم ځان لاس نیولو ته نه دی پرېښی، خپل محنت یې کړلی، خپله دیاړي یې کړله، خو دا ورځ پرې نه وه راغلې. د ده زوی چې د هغه نوم محمد بلال دی، د 11 کالو په عمر کې دی، د هغه تېر شوي 10 کاله په ډېر ښکلي ژوند کې وتېدي. ده به د نورو ماشومانو په شان د نارمل ژوند تېرو، خپل سکول له به توراتو. 6 میاشتې مخکې ده ته دا یو بیماري شروع شوې وه چې د ده په لنګس کې داسې غوټه شانتې وه. د هغې بیا سرجري شوې وه، هغه سرجري سه ریکوري وشوه د سهده پورې، خو 2 میاشتې بعد د ماشوم ته هغه مسله بیا شروع شوې ده او د دغه زخم چې دی نو هغه د ده ملا ته بیک سایډ ته وتی دی چې هغې اوس شدت اختیار کړلی. زموږ نورو مسافرو وروڼو ته چې هغوی په خپله په سختو په تکالیفو کې دي، خو د دې لالاجي محنت د نلکوټ کلي دپاره د ده قرباني هغو ته معلومه ده. دی زموږ سره یو ځای پاتې شوی دی. نو موږ خصوصي مسافرو وروڼو ته چې الله پاک هغو هم په سختو کې دي، الله دې پرې راحته کړي، درخواست کوو چې څومره وس کېدی شي او د ده د دې بچي د علاج دپاره د ده سره نور تعاون وکړي. د ده نوم محمد بلال دی چې نن موږ هغه وینو په کټ کې پروت دی، موږ له په خپله ژړا راځي. دا جړا مقام دی، دا پې الله پاک راوستی ده، دا په موږ باندې هم راوستی شي، په تاسو هم راوستی شي، په هر چا راوستی شي، خو الله پاک چې داسې بیمارۍ نه مسلمان نومې وساتي. نن زموږ د ورور هم ته د پیسو سخت ضرورت دی، چې کله باران شي نو له پاسه کم وریږي او لاندې باران زیات وریږي. زما اوس دې ټولو وروڼو ته بلکې ګوالیارۍ، بیها، نلکوټ، اغل څومره علاقه چې زموږ دا دې ته اپیل دی به هر سعودي کسانو والو ته چې دې زموږ ورور سره امداد کړي، او بل خاص کر زموږ محب الله صاحب جناب محمود خان وزیر اعلی دوی ته زوردار اپیل دی چې دې ماشوم سره لاس خلاص وکړي. چې ګرانو قدرمندو مینوالو تاسو زموږ سره دغه پروګرام دا وکتل چې زموږ سره محبوب علي شاکمین او شیر رحمان چې دي هغې راغلي او د هغې په لاس چې دي مونږ ماما ته پیسې ورکړې او ماشوم خبرې هم واورېدې او یقینا ډېر د درد او ډېره د افسوس په دې کور کې ډېرې لویې تیاري دي. دا کور چې دی د غمونو ډک دی، ځکه چې یو ماشوم لختې جګر چې د هغه د کور نزي او د کلي ته کوزېږي، دا کلي دا لار چې دا تاسو به د سکرین باندې وکتل ډېره تنګه هم ده او راختو کې ډېر انتهایی تکلیف وي. مخیر حضرات زمونږ کم چیف منسټر منګه صوبایي وزیر محب الله خان، نور مخیر حضرات، پیسې لرونکي خلک چې د خپل پیسو نه خیر زکات وباسي. انسان ځینې داسې وي چې چا ته لاس نشي نیوی. دا هغه غیرتي
انسان دی چې د دې خلکو نه موږ واورېدل چې یاره د لاسونه باندې د وینې چې دي د لاسونه بهیدلي دي، پردي لرګي چولي دي، په غرونو کې ګټې چې دي هغه ماتې کړي دي، پردی پیټی چې دی هغه یې اغستی دی، د خلکو خدمت یې کړی دی. او اسلام علي چې دي هغوی په دیرو به ګرځېدلي، روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ، چا به د خپل وس مطابق چې دي هغې سره امداد کړی و. د هغې نه چې دي 1.5 لاک روپۍ جوړې شوې چې ماوبالي او شاکمین او شیر رحمان چې موجود چې دوی له ورکړل. موږ مزید هم د دغه خلکو نه دا توقع امید لرو چې داسې خپل وروڼو سره چې دی هغه به امداد کوي. دا پروګرام رانغاړم د خپل پوره ټیم سره او د ماوبالي شیر رحمان او شاکمین د پوره مرګرو او د ټیم سره اجازت لاله راکړئ. د الله په امان.